که تاسو خیال وکئ دنیا کې ډېر لوی لوی دولتمن خلق شته دی، الله دا توفیق هم نه ورکوي چې یو جماعت ته صف قدر وایي. الله دا توفیق هم نه ورکړی چې یو غریب ته یو وخت روټۍ ورکړي. الله دا توفیق هم نه ورکړی چې په یو خوار او نادار کلی کې یو کوه وباسي او د خدای مخلوق په اوبو پسې راغی. داغي دولتونه او داغي مالونه ټول شراب، زنا، کلبونه، ګډېده، د ښځو د لوڼو د زامنو عیاشي دې باندې خرج. یا دولت یې ښایي ځان ته او دې څوکیداري کوي. قرآن کریم کے 10 سپارہ کے اللہ فرمائی چھے کم خلق دولت جمع کئی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او اگر دولت د خدای پلار کے نہ خرچ کی د دې سړي د مرګ نه بعد با یوم یحما علیها فی نار جہنم فتکوا بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم. دا دولت به د جهنم په اور گرم کړی شي او د تندیله به په داغ ور کړی شي. بیا به په د ډډو له داغونه ور کړی شي، بیا به په د دم لاله داغونه ور کړی شي. دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړه چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشوه نو اول دې ورته تندی تروش کو نو فتکوا بها جباههم، اول به په د دوی تندي وداغلی شي. بیا چې دویم ځل مطالبه وشوه نو ډډه دې کړه ورته مخ ته تې واړول نو بیا به یې ډډو له داغونه ورکړي شي. بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشوه نو شا یې کړه ورته نو بیا به یې شا له داغونه ورکړي او بیا به ورته وویلی شي چې هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه دولت دی چې تاسو د خپل ځانونو دپاره جمع کړی او د خپل تعیش اسباب هم په برابر کړي او خدای ته نه ورکولو. دا هغه زما عزیزان، دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. آخرت د پاره کر چې دی هغه دنیا کی مرګ نه بعد نه کی. نو د آخرت کر یا به په بدن کوي، مال و دولت در سره نه، د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای، خوله به هغه د پاره استعمالای. الله حاضر دولتو د دولت خدمت به کوي. نو دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. دا قسمه کارونه به کوي نو د مرګ نه بعد به ستا آخرت ښیي. تاسو ته پته ده په دې قرآن کې یو قصه ده، دغې ته د یوسف علیه السلام قصه وه. یوسف علیه السلام د پلار نه ورکو 40 کاله او پلار یو حضرت یعقوب علیہ السلام 40 کاله په دې یوسف پسې جړېدلی و، حتی کې دا د سترګو ګاټي دا اوبه شو او د اوښو په شکل کې راوبید. علما لیکي چې یعقوب علیہ السلام خو ډېر لوی پیغمبر و، دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولی و دې کې راز دا و چې دی یعقوب علیہ السلام ته یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب اوږې ما اوږې
هغه ورته کینا روټه تیاری ده. یعقوب علیہ السلام په سبل کار کې مشغول شه، دا سړی ته هیر چې هیر شو، هغه همداسې وږی لاړ. چې وږی لاړو نو الله ورته ووایي یعقوب علیہ السلام ته چې یعقوبه که دې سړي ستا دا روټۍ خوړلی وی نو ستا په دې روټۍ به د 40 ورځې عبادت کړی وی. ده ته بیا 40 ورځې د روټۍ ضرورت نه و، خو ته د ده نه غافل شوې. د دې په بدل کې به د 40 کاله جړوم. نو د یو اوږي نه د یعقوب علیہ السلام غفلت 40 کاله وجړولو او ګاټي ولا وبکړه او د اوخو په شکل کې راتوی کړه. هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضروریاتو نه غافل یو، د هغې د مشکلاتو نه غافل یو چې زمونږ به څه حال. عزیزانو یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو. هغه دوکه دا ده چې مونږ خلق دا خیال کوو چې د مرګ نه وروسته غالبا سړی په جنازه کولو خلاص یا د زیارت په ورځ ورپسې شپږ اته طالبان راوله او ختم وکړه، 4 جمعې او سړی خلاص. دا د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو. عزیزانو یو عقلي خبره تاسو ته کوم. تاسو وایئ دا ستاسو د دې ځای فیصل کالوني غالبا نامه ده. په دې کې یو سړی دی ستا برخلاف، ستا ورسره نه لګي او هغه پولیس بوتلو، ته به ورپسې تاڼې ته ورشې. خبره کوه، یعنې خپل برخلاف پسې به ته تاڼې ته ورشې او راخلاص به، یا به ته خپل برخلاف پسې کچرو ته ورشې او ضمانت به وکړي. تو وایه چې د قرآن دشمن چې ونیوی شي او هغه آخرت ته لاړ شي او په دنیا کې ته قرآن ولولې او قرآن ته بیا وایې چې لاړ شه د دې سړي سپارس وکړه او دا راخلاص کا، الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي. تاسو خیال راغی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول به په قیامت کې دعوه وکړي چې پروردګاره دا هغه قوم دی چې په دنیا کې ستا په قرآن پورې ټوکې کولې، ستا په کتاب پورې مسخرې کولې، ستا دین ورته ټوکه او لوبه ښکاري. عزیزانو بیا د دې مختلف صورتونه دي. زه ما ملا یم، ما چې څومره دین سره ټوکې کړي ما نه به دومره مؤاخذه کړي. امی سړی دی هغه څومره دین نه لرې وخت تېر کړی دی هغه نه به دومره مؤاخذه کړي. برسر اقتدار طبقه ده او حکمران طبقه ده، هغې د دین سره څومره ټوکې او مسخرې کړي دي هغې نه به دومره مؤاخذه. لکه موجوده وخت کې وګورئ، مونږ دا ملک د مسلمانانو ملک، اکثریت پکې د مسلمانانو دی، حکمران طبقه هر وخت مسلمانان. په هر زمانه کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردار یم او په دې ملک کې به د اسلام زه راولم. 15-16 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 اسلام، ښکاره هېڅ شی نه شو چې دا اسلام دی څه شي. لکه اوس زه تاسو ته وایم چې هلکه حلوا 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 حلوا، دا ماښام هم پکې راشي، ماسخوتن هم پکې راشي، شپه هم پکې تېره شي، تاسو کورونو ته هم لاړ شي او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا حلوا حلوا، بیا سبا شو حلوا 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 حلوا، بل سبا شو حلوا حلوا حلوا، پکې کال تیر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا. تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه دا حلوا دی څه شی، څه وضاحت خو یې وکړه، څه تفصیل خو یې بیان کړه، دا دی څه.
زه هم نور نه پوهېږم خو حلوا دا سړیتوب یا داسې شرافت عزیزه د دې داسې مثال یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم اړوند حافظ ورته ویلې چې سم پخ کړي دي هغه ورته جی کیرم پخ کړی وی چې کیر څنګه وی جی کیر سپین غوندې شي اوس اړوند غریب سپین او تور نه پوهېږي سپین شي نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وی سپین داسې دا لکه بتا اړوند ورته بتا څنګه نو دې هلک دا لاس داسې کړی دی او دغه بتې مخوکه یې جوړه کړې ده او لاندې پیجي ته وی لاس راکړه بته داسې مخوکه وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي اړوند چې داسې کتلې دي وی زه ستا کور ته ختم لا نه ځم وی چې ولې نه ځې وی دا کیر خو ډېر کوږ شی دی دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونښلي خیال هم راغی کیر دی او سپین شی دی او سپین څنګه وي لکه بتې په شان اوس که لږ پلیټ کې کیر راوړی وی او ړوند ویلی وی چې هلکه کیر څنګه شی وی فیجي صاحب دا شی دی او داسې سکړی وی فورن به پوه شي عرض مې دا و چې کوم شی د ذوق سره تعلق لري ذوقي شی آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي بیان هر څومره چې وکړي زه اوس تاسو ته یم چې خوږ شی دي داسې په دې پټو کې یو ګنی کېږي او هغه ګني نه چې دی بیا ګوړه وځي او هغه ګوړې نه بیا داسې چلو شي هغه بیا میل ته لاړ شي او میل نه په مشین کې چیني ته جوړه شي او چیني راولې اوبو کې واچي هغه بیا چسکي بیا خوږ په دې به چرې ستا په سمجھ کې خوږ شی رانې چې هر څومره بیان یې درته وکړم خوږ شی څنګه وي او لږه چیني درکړم او خولې ته یې واچي خوږ شی څنګه وي لږه ګوړه درکړم او خولې ته یې واچي کوم څیزونه چې ذوقي دي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي دین او اسلام ذوقی شی دی دې ته د بیان ضرورت نشته اسلام څنګه شی دی اسلام دا شی دی چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ذوقی شی دی الزانیة والزانی زناکار سړی او زناکاره ښځه چې ونیوی شوه فجلدو ووهئ دا دواړه سلسل درې دا اسلام څه شی دی غل ونیوی شو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لاس ته وسکه ذوقي شی اسلام جی دا شی دی چې غل بی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی برای نام په دې ملک تاسو ګورئ شریعت بینچونه جوړ کړي دي مارشل الله آرډیننس لاندې شریعت بینچ چې کومه فیصله وکړي مارشل الله آرډیننس ته به دا اجازه کړي چې هغه مسترد تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې اسلام ذوقي شی دی دا به اول په دې خپل ځان حاوي کوي خپل ځان هغې نه وروستو بیا چې ستا په لاس کې وس او طاقت و بیا به یې په ملک حاوي کوې د ملک زه ووایم دعا کوم دا ټول ملیان لګیا دي خدای پاکه د دې ملک قانون اسلام کې نو زه حق بجانب زه کوم چې زما وس کې نشته تاسو پې آمین ووایئ چې ملا دعا کوي تاسو آمین پې وایئ تاسو هم حق بجانب یې ځکه چې ملک شرعي نظام راوستل نه ستاسو وس کې دی نه زما وس کې ته ووایه چې موجوده حکمران طبقه هغه کعبې ته لاړ شي او دعا وکړي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې هغه جی دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې د دې داسې مثال دی لکه ما ګلاس د اوبو لاس کې نیولی دی ډک ګلاس او زه وایم چې یا الله اوبه راکړې یا الله اوبه نشته او زه وایم یا الله اوبه راکړې نو دا خو صحیح خبره اوس ګلاس ما لاس کې نیولی خولې سره او زه وایم یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه تاسو ته به زه بېوقوف نه ښکارم چې هلکه خولې سره د ګلاس نیولی دی خو خولې ته یې که که نه تاسو پوه شو دي الله ته به
دا هغه شی دعا کې چې کوم ستا په وس کې دی، کوم شی چې ستا په وس کې دی. انسان مجبور محض نه دی. که زمونږ دا عقیده شي چې انسان مجبور محض دی، نو بیا په دنیا کې چې څه ګناه انسان کوي، په قیامت کې داغه نه مؤاخذه چې ده، دا یقیني ظلم دی. ځکه چې درمیان قار دریا هم چو بندم کر دئی، باز میں گوئی کہ دامن مکن ہوشیار باز. دریاب کې دی خو پکړې مې ما راته وی چې لمنیم لم دې مکن، دا خو ظلم دی. انسان مجبور محض نه دی. انسان ته الله د خپل ارادو اختیار ورکړی دی چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. کدی خوښه شي مسلمان شه، کدی خوښه شي کافر شه. او په اسلام کې دی خیر دی او په کفر کې دی خیر نشته. زما عزیزانو، د مسلمان قوم ټول دور دب چې دی هغه به دې دپاره چې د ملک قانون قرآن شي. قرآن دمونو له نه دی راغلی، قرآن تبرک حاصلولو له نه دی راغلی، قرآن دې له نه دی راغلی چې ته منډۍ له میخه بوځې او قرآن لاندې تېره کړې چې اوچه ده خدای د بلار مې په نرخې خرڅه کړي. یا سړی بیمار شه او قرآن پہ ہوئے چې خدای جوړی کی، یا سړی مړ شو قرآن ورپسې وایي چاله اوس اخلاص کا په قبر کې. نه، قرآن دنیا لراغلی او دنیا کې د مسلمان د ژوند آئین او قانون. ستا ټول نظام زندگی چې دا داغه قانون هغه به قرآن. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور چې قرآن کم رنگ کی دنیا ته پیش کړی دی هغه ټولې نقشې موجود دي. عزیزانو، زمونږ د ملک یو بل کار، په دې ملک یو اسلامی نظریاتی کونسل یا مشاورتی کونسل ناست دی چې هغې کار دا دی چې اسلام له ترتیب ورکړو. زه قطر ته تلمه، کراچۍ جاز کې را سره یو ممبر د هغې ناستو، نو ما ورته وی چې هلکه تاسو څه کار کوئ؟ وی چې مونږ خو څه د اسلامي دفعاتو له ترتیب ورکوو. هسې دومره به تاسو ماشاءالله پوهېږئ. ما وی ښه، یو بزرګ په لاره تېرېده د شیاګانو په کلي ورغی، نو شیاګانو کلی کې لګیا دی هاي 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 یا حسین شاه حسین یا حسین شاه. اوی دا څه چل دی؟ نو یو شیعه ورته وویل چې ړوند دی په سترګو، دا محرم نه دی؟ امام حسین په دې میاشت کې شهید شوی. هغه وی ښه، 1400 کاله پس دوی ته اوس خبر راغی. امام حسین خو 1400 کاله وشو چې شهید شوی دی، دوی له اوس خبر راغی هاي پیټي جوړ کړ. نو ما ورته ښه، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانم په بے ترتیب اسلام کې تیره وه، د ابوبکر خلافتم په بے ترتیب اسلام کې تیرو، د عمر خلافتم په بے ترتیب اسلام کې تیرو، د عثمانم په بے ترتیبه، د علیم په بے ترتیبه، ائمه اربعه چې دي دام په بے ترتیبه اسلام کې تیر دي. 1400 کاله پس اوس تاسو اسلام له ترتیب ورکوئ. په دې ملک دام شته لوی لوی خلق دی. الله دې وي توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما، توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. الکان ځوانان شو، بوډاګان شو، مړ شو، مونږ کې عقل را لګی. د دنیا لالچ هر سړی په خپل خپل ځای ړوند کړی. دا موجوده وزیران چې اوس یې جوړ کړي دي، دا خیراتي وزیران، دوی چې چېرته افتتاح ته لاړ شي یا کینچي ورسره دوی سره نور څه نشته، هسې نه څه کار نه ور نه شي. دوی سره د کینچي نه بغیر بل څه نشته. چې دوی را پاسي او تقریر کوي، خلک ورته دا مونږ غوندې مورمړي پلارمړي ورته ناست دي. مونږ هر چاته کینو. تاسو په دې لاره دا ګډوري چې رواني، دا پته ګډوري ته نه لګي چې دا مې خپل دی که پردی دی، خو چې چا په ملا والا لاس کې خو بیا اواز ورپسې کوي. چا چې ورته واښه وخوځول هغه پسې بیا اواز کوي. ګډوري خو پیژنئ که نه؟
نو ګډورو باندې دا ټریو کې چې کم یو سړی ورسره شنو واخه پلاس کیو او ورته داس یو خود لګ دې نو مونږه دغه ګډوري پته لګي چې دا واخره ته دوستونی و دشمنی خو به आवाज ورپسې کوم مونږ ورته ناس کی ورونو تاسو ځای باندې کې نه خپکه گئی ما اسلام را روان دی اسلام را روان نو زه وایم چې اسلام خو را روان نه دی اسلام څوارلس سوه کاله وشو چې را رسېدلی دی را روان خو په درویشت کاله کې و جناب محمد رسول الله په غار حرا کې ابتدا شوې وه او په جبل رحمت باندې خاتمه وشوه اقرا باسم ربک الذي خلق دا ابتدا د اسلام وه او اليوم اکملت لکم دینکم دا خاتمه د اسلام خدای چې کوم شي ته مکمل ویلی تو اوس ناست دی او هغې کې نقصونه پیدا کې او وی چې هغې کې نقایص دي زه والا ترتیب ورکوم خدای وی اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم اکملت لکم دینکم اے پیغمبر اپنن روز باندې ماستا دین مکمل ک واتممت علیکم نعمتی او ټول نعمتونه مې در باندې تمام کړ ورضیت لکم الاسلام دینا او غره مې ک تاسو د پاره دین اسلام خبر خلاص مسله د سی وخای جزئیه د سی وخای چې په اسلام کې داغه حل نه دفع او داسې وخایي چې په اسلام کې داغه حل نه دفع داسې د پیرنګي جوړ کړه قانون د لاډ میکاله داغه دفعات خو 200 کاله پاکستان او هندستان ور سره منلیو او نقص پکې نو د لاډ میکاله قانون چې کوم د انډیا د پاره جوړ کړو او د الله او د محمد رسول الله قانون ناقص ته اوس تبه ولا ترتیب ورکړي نو زما عزیزانو ملک ټول فراډ او دوکا ده ڈاکٹر اقبال وہی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اے پروردگار ادا سادہ مسلمانان کم خوالارشی بادشاہان پا بادشاہ کے ٹگان دی اور درویشان پا درویش کے ٹگان دی ز درویش ماں پا جماعت کے ناستم پا خلوت کے ناستم ما استاجیب لا ڈاکا تیارا کرے دا کار میں بل نشتستا پا جیب دا ڈاکے اچولو نہ بغیر پا جماعت کے ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نہ بغیر پا تخت بادشاہ ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نہ بغیر نو یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری کی گی بس دے ملک حال بد سی انجام بیت سے کم ملک کی چشپاو رز دین سر ٹوکی کی دین سر مسخری کی دین یو مخول گڑلیش د دین بیان اغه اوریدو تدا خلق تیار نہیں د دې قوم انجام بد سي د دې خلق انجام کیږي بس زما عزیزان جماعت اللہ توفیق ورکا حجی صاحب تا جماعت دو خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا
جماعت خو جوړ شو خو زاړه زنګیان ځان نه جوړل د دې علاقې خلق دا جماعت په منځونو آباد کړي په تلاوتونو آباد کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک و غالبا په دې ائمه کې یو امامو الله په خوب کې ولید ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشاله الله ورته فرمایل چې زه په دې ډېر خوشالېږم چې زما بنده د قرآن تلاوت عزیزانو چې لږ اوزګار وخت درته ملاویږي قرآن وایي تلاوت کوي عبدالله ابن مبارک حج نه را روانو یو بوډای ښځه په لاره ولیده بوډای چې ویلی ده نو هغه سلام یې پې واچو بوډای ناسته ده ببره غوندې شړی په ځان اچولی دی ورته وایي السلام علیک ورحمت الله السلام علیک ورحمت الله بوډای د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم د سلام جواب د قرآن یو آیات ہوئے ہو عبداللہ ابن مبارک ته عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې چرته نه راغلی نو دا بوډای ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له عبداللہ ابن مبارک وایي زه پوه شوم چې دی بوډای نه لار غلطه شوې ده د بیابان کې ناسته ده لار ته ورته وی زی کوم طرف ته بوډای ورته بیا د قرآن آیات ورته وی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبداللہ ابن مبارک وی زه پوه شم چې دا بوډای د حج نه اوسګاره شوی دا اوس بیت المقدس ته ځي نو ما ورته وی چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریان ناست دی بوډای ورته بیا د قرآن آیات وی چې ثلاث لیال سویہ درې شپې عبداللہ ابن مبارک ورته وی چې ستا درې شپې دلته وشوې نو ته خورې څه نو بوډای ورته وی چې هو یطعمنی ویسقین والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای وبم راکوي او روټۍ به راکوي کولی شي خدای که نه مونږ خو اوس روټۍ پسې منډې وو چې ته د خدای شې نو روټۍ به تا پسې منډې وي تا پسې چې ته د خدای شې تا د بنده در پرېښو روټۍ به تا پسې منډې تا د بنده سره پرېښو روټۍ به تا پسې منډې قطر ته چې زه تللی یم زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي ما ورته وایي چې ما څه کار دی چې زه سفیرانو سره ملاوي زه مېلمه یم ما که د سفیر شوقي دلته دې راشه که نه ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم وی چې نه ښه خبره ده ما دا ډو ښه خبره ده نه سفیر ته دا خبره ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي نو ښه سړی وه په خپله راغی ما ته وی یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې ته
زما دربار ته کله کله راځه. نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے. اورنگزیبا په خدای می دی قسم وی زد یار تصویر پترخ کې او د میو جام پلاس کې ګرځوم نو ز اورنگزیب بادشاہ د زمانے خپل غلام ګڼما. نو ما ورته سفیر صاحب خبر ادا دا چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نه او چې زستا زه ځکه زه غریب مولایم. غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري. دام واوري مالدار خو بیاي یا دا اوس خار نه چې بار کم خلق روزي دا مالدار دي. دا واوري کې او غریب سره نیکی کول غواړي نو غریب ځان ته مرا غواړي کور ته مرا غواړي جواب ورپسې مکوا د شپې بوزای وها بوزای او نیمه شپه کې ورشه دروازه ورته وټکوا پیسې وي کوړه وي کغړی وي کچای وي کچینی وي داسې پندو کې ولا ورکا تسو کې وای زې څوک نه د خدای بنده او تعالی مې دا شعر وړه بتره چې دی اون پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي باغ خدای باور وکړه چې ته د خدای په نوم ورکړو کې او په دې خلاص ورکې او دې ګستم پتهونه لګي دغه څه بچا ته پته نه لګېدلې او د قیامت پر ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځ وباسي او جنت ته نن د دنیا سرمایدار خو خلق ځان ته راوړي اعلانو کې چې پلانې زکات ورکړي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکې او 10 به روپۍ درکې یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکې. په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شان په هغه ورځ زه ملته پېښ شوم چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړ. ایو سړی ور سره سچېړو کویل ویلی سیوې تړی نو زه ور نږدې شوم ما ورته لاجی صاحب ګور سوق چې نن تړلو یا وهل کا ګور سوق چې نن تړلو یا وهل کا پیخ په هغوشي چې بتړلم به وهل کا د دې 10 روپو پای وس کې چې تا په سړی و تړلو نو دا خو به یو سات تړلې چې ته به په 100 کاله تړلې کې بدبخته کمبخته دا ورکړه دې شکر وباسا شکریا ادا کا دا هغه چا چې ته ولا سيو هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت دی دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خلق نوریا چول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریب یې احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علی ته ورځ بی بی فاطمه وې تبه مې شوې ده خله خوند مې خراب دی او انار پکار بازار تلاړو یو انار یې غسته دی را روان دی لار کې یو ملنګ پروت حضرت علی ته دا انار مال راکا ویوالا وینا د سینال دلته کینا انار مات کا دانے ته وباسا زما خلق راچوا زنا جوړم لاسونه نشم قزول چې ځانا روخرم بیا مې خلا پاکه کو بیا لاش که دومره کولې شډېره خلک کې زخپل انار دی وړه ز هغه هم د څه کولې حضرت علی کرم الله تعالی وجه کیناستو انار سپین کو د غریب په خلا کې اچي پاکستان مالدار ودسی
به کی مولانا سے وای ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړی لور کې خبر ده مونږ دا غټ سانډا چې مړي مخې سره جنت څنګه د دې جنت سره څه کار جنتیان 170 کال یو بوډا دی اوسم ژوند دی 170 کال اوسم ژوند دی هغه سره یو علم دی کشف قبور ورته وي قبر کې د مړي حال معلومول چې د څه حال دا علم یا مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه سره یا دې سړي ما د شپې په 10 بجې ورته وي ما ته د قبر یو کشف وکړ چې زم یو مړې ورته راځه ما ته راځه چې پاسې دو کې شو ما ته وی چې مړې درته خیم خدای دیرو کې د سیمړی نشته چې وی ګوره وړه د خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناشتي او وخت تی پرې کیږي لګیا او څوک د پکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی پکړی کې نو کدی ولید نو ټول مر بروټه خندر نه شپې 10 بجې د کوټې نه مې بار منډه کړه مالجی ماته مخه ورازه خیم درته ما نه اوته زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته چې کاش کده دې یاري نه وای چې بیا به تاسو مړی نه خخوي نو ما به د قبرونو حال درته لک خودلې وې چې لاندې دوی سره څکی ته خو خاورې په واچو خبر خلاص شي بس مړ شو لاړو نه مړ چرته دې اخو بیړه غر کوس شو اوس غرق شو په مرګ غرق نه و نه په ژوند دا مړ چې شو غرق داسې پولیس ولي و چې خلاصای به دې څو داسې عدالت لاړو چې ضمانت به سو عزیزانو سوچ کوئ مونږ غرق یو دا دنیا یو عارضی غوندې ځای عارضی څوک 20 کاله څوک 10 کاله څوک 40 کاله څوک 50 کاله بیا روان دي خپل کور حضرت علی کېناستو او انار سپیډ غریب سړی ته خلک اچوا خلای والا په خپل لمنه پاک او لا ورته چلاړو بی بی فاطمه ورته انار دی راوړو وی بی بی انار خو مې راوړو خلار کې داسې چلو بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو استاد غریب خېټه کې حضرت علی خاون ته وګوره او بیا خزي بی بی فاطمه ته ته خو خپل خزه ته وای کنه چې خزه تعالی مې یو شعر روان کړو لار کې یو غریبه خزه واغېله مې ور زمون خزه بچوي وای بس کته مونږ ته معلومه ستا کور ته چې راغله ما خورز نه کتلې استاد وای د څه کنه اوس بی بی فاطمه غوندې خزه به کم ځای پیدا کړي او حضرت علی غوندې خاون به کم ځای دروازه وټکه یو سړی راغی نه انار پلاس کې نیولې دي او حضرت علی ته وی چې دا خپل امانت و حضرت علی ورته سدي ودا ستانه انار دي حضرت علی ورته دا زمانه وی چې ولی وی بس زمانه دي نه یوس هغه ورته په خدای قسم دا استاد دي دا نه انار حضرت علی ورته په خدای مې دي قسمی کدا نه انار زمانه دي وی وجه هوا د خدای بنده وی زما خدای ویلی دي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چاچی یونی کی اوکړه نو زبر یو په بدل کې لس ورکوم نو ما یو انار خدای لا ورکړې زما لس کیږي او تار وړي نه دي کلس وی خو زما دي کنه نو زمان دي زما خدای دروغ جن دي الاسنونی کی یو انار پټ کړو راوی وستو وی علی په قران باندې بتانه لوی عمل کولو والا بل څوک پیدا عرض میں داؤ چی بوډای عبد الله ابن مبارک ته وی چې هو یطعمنی ويسقین په دې ځنګل کې والله مالا او بمرا کوي او مالا روټایم دې پورې یو خبره هارون الرشید پخکار تل چې ښکار یو کو خړو هیڅ وخت یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې نه روټه او تختوله
چې روټه او تختول هارون رشید پاس سور شو وزیران ورته صاحب ولی وې دا کارغه وجنه د بادشاہ د مخې نه کارغه څنګه روټه او تختول پرېدم نه هارون رشید مخ کې وزیران ورته کارغه مخ کې دوی ورپسې ها کارغه د غره ناغه غاړه واوړې دوی ورپسې سګوري چې د غره ناغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پیدا سي په پټکی او په صادر تړلې پروت دې کارغه هغه روټه یوړو دې سړی له په خلا کې وار او هارون رشید دلری نه دا نقشه ګوري چې په خلا کې ورکا چې دوی ورنږدې شو کارغه وال وته سړی نه تپوس کوي چاله کا څوک وې صاحب سوداګرو دلته په دلاره تیرې دم غلو شو کوله غلو شو په دې خپل صادر او پټکی را تخپې او لاسونه وتړل مال رانه ټول واغسته وغیلا څومره موده وشو درې میاشتې وې دروټای د وبوت چل کې وې په خدای قسم چې کله نه وی تړلې مورانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم وبم راوړي په خلا کې راکې او ټیم راوړي په خلا کې راکې مولانا علوم وایي السبب ها بگذرو تقوا طلب السبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وہی ہیلو جوڑاول پریدا ہیلے جوڑاول پریگ دا تقواو کا خدای سره جوڑاو کا چه خدای سره دے جوڑاو کا خبر بم نے روٹائی بتا پسی منڈی ہوئی پا زنگلو کی بپروتی حیوانات بے روڑیو طالب اخلا کی در گئی خدای سره جوڑاو خدای سره دی جوڑاو کا دنیا بستا تابیوی ار شیبا تا پسی منڈی پا خدای باورو یو ډیر ګناګار ډیر روسیا ډیر شرمسار صرف دا چې ما چری د اهل دنیا او په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی د اهل دنیا په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي سهار مې ویلي او ماښام مې کړي سهار مې ویلي ما خامی کا چڅه می پړه کړه او دې خدای ته می ویلی نو د کړي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک ته د خدای شي خدای بستاشي دا ټول کائنات بستا او دام درته وایم چې په خپل زندګۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جگہ ولاړې ټیټه خبره ورته نه ټیټه خبره مې نه ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دی انسان اتنا شکولے ما سره چھ زما خدای ما سره جوڑی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای زما مرگرئی ٹولا خدائی میں برخلافی ایت سوک سے نشکول یو خدای میں برخلاف شی اور ٹولا خدائی میں مرگڑی ہوئی سوک میرے سی رولے نشی سوک میں خلاص ہولے نشی سوک میں بچکولے تاسو گورئی پا دے پاکستان کے دے سے خلق نشی چې د الله د وجود قائل ندی روس مزاج او روس مذهب خلق دی خدای نشتا نو ماوی سپر پاور په دې دنیا کې روس دی داغه صدر او برزنیف دا برزنیف چې هغه ورځ مردار شو او تاسو په ټي وي باندې لیدو چې خخول زمکه ته خخ ور وګرځولو دا چارونیو دنیا کے اول نمبر طاقت روس تے او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف
نو بل کم طاقت چې برزنه فرعونی و مرداری کو اسمکه لایو خاخه دا چارو خلی بیا چینګ دلته خار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته دا غټ غټ سنداګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس غټ نن سبا غټ هغه ته وایي چې نه خزه نه خبري نه لور نه خبري نه زوی نه خبري نه ځان نه خبري او بنگلی وی او موټری وی او دولت وی او کرو پری د دوی خبرو ته اعلی سطح کدوی غل خوریم هغه ته اعلی سطح مجلس وي مونږ که شاد خورو مونږ غل غریب سړی خلینه چې شاد بیگی خلګي خدای دیو غل دی خلینه بیگی او د معتبر خلینه که غل بیگی نو مونږ لمن راغلی خان خلینه دی شاد دی مونږ د سیو چاپلوسیګر دا به ټکی یاد لري وختي چې ماوي چې زمونږ مثال د غډو وي هر چا چې راته واخه داسې داسې کار پسې به आवाज کوي واوري مړه شي خپل ځای مهنت کوي مزدوری کوي ځان نه خولې وباسي خدا اهل دنیا او په چوکاټ سر مګدي اهل دنیا او ته چاپلوسی مکوي اهل دنیا او ته پیچ مکوي بیس الفقیر علی باب د لوګي مرشه په خپل ځای کې د اهل دنیا وقت کې دا یو بزرګ روټای به ولا تیار راتلا یو سلور ورځې په امتحان د پاره روټای بند شو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وګه هغه یو سلور روټای ور او چې روټای ورکړي دا يهودي سپه ور پسې غپلې د یو روټای ور واچو بیا غپل بلې ور واچو بیا غپل بلې ور واچو بیا غپل بلې ور واچو چې سلورمه ما سپیو خړه بیا غپل ا بزرګ ورته خدای دې به خو باسه خو مالک دې سلور روټای را کړی او سلور واړه په دروازه نو اوس ولې غاپل خو ځکه اسپی ورته خدای ستا به خو چې مالک د لروټای را لګل نو داغه عبادت وکولو او چې یو سلور ورځې امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نو را لې د خدای د دشمن په کوڅه کې سوال وکړ دا يهودي خو د خدای دشمن زه د يهودي سپم چې لس ورځې نه هرم د در نه د بل چا در ته نظم او تا سلور ورځې روټای د امتحان د پاره بندې دونه بعد را لې د خدای د دشمن په کوڅه کې سوال عزیزا نن وقت نهار تیرک والله زدر توائی زدر آدم خیل قوم سره تعلق زمانی که زمر مالدارو چې په دره کې د چا چیلای نه و زمون به میخې ولاړ دا دره کې چې نن کروڑپتیان دي دا به زما د نیکه شملو پسې راتله او روټای به ورته شملو چې څو وخت کې قبایلی انقلاب را باندې راغی یا زمون غوندې خڅوک نو او یا بیا زمون غوندې خوار سو زمولاتوب ته د بدی ورځې تلم چې زما پلار سره زما پرایمری سکول ویلو کې درې انې نه وی چې مالای په کتاب راځي ما د جمی شپه د اسپ په زل کې تیرا کړی چې مونږ کرا بلستان نو ما سبقونه چې ویل دي سور سکړک نه به مې د پیاس پاڼه تاوله آب مخړو سبق کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ پرانا کته یا د سرکونو سټریټ لایټ چې د دې پرانا به مې کته زمونږ د جمعات امام چې هغه به بجلی بالولو ته نه پرې خو به خرڅ ډیر راځي نو د شپې سرک باندې به ولاړو کتاب اوس خو مولیان راټ تم کتاب نه ګوري ډاډه خېټه رشته دا طالبان پراته خیال امراغه دغه ډېرې خورواګانې چې خوري دغه پلار بیا کتاب کته کتاب هوګي خېټه کته خیال امراغه اوګه خېټه باندې ارس کی نو مونږه د سبق دنیا د سیوا د سبق دنیا الحمدلله پاغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ زبچا په جنازه کې سقاط غستو کې نه لیدل چا په جنازه کې پیسو غستو کې نه لیدل چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو غستو نه لیدل اوګي مې تیرا کړی دا خو کرو کجبی په سره کفن
मेरे कातिलों को गुमान न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमान न। मां बचपन तालिबगिरी ब्या शपाड़स काल पदारूम सरहद के मुदरिसुम 15 रुपए म्याश शपाड़स काल तालिबानों तो सबक वो घंटे दर्स बमा को 15 रुपए दावा ददे माल गुमंडई ओड़े और लो आड़ती अगर आ गए मदरसे था ज़कात रावड़ चे ज़कात रावड़ो नो तालिबान उस्तादा ने टोल रहा जमा तालिबान ले 2 रुपए वर्कड़े उस्तादान ले 5 वर्क जमान अंबर चिराग जमद मदरसे मुदरिसुम 5 माल मुनी व माल जनाल वेलवाला मालनाल लसिकड़ी अगर दा ख्याल कुछ दा जुड़ लेगी मायनाल शलिकड़ी मायनालम 1.5 शिकड़ी मायनालम 50 शिकड़ी मालनालम सलिकड़ी वेलवाला चोस बैली की नियाजान वामा यातावा सल में वागस्ते चिवा में गस्ते अगर सेठ खुलाड़ो दा मदरसे टोल तालिबान मुलियान मां पसीश मैं चिता तासे चलो मावे दा में से चलो को मैं के नहीं चोस्ता उस्ता तकरीब चे के नास्ता मालदा में दरता खोदल चे दौलत यो स्पेश है चे सुमरा लते वर के नो दर पसे बगाती सुमरा चे लते वर दर पसे बगाती 15 में लता वर कड़ा लस शवे लसोल में वर का शल शवे शलुला में वर कड़ा 1.5 में वर कड़ा 50 में वर कड़ा सल शवे कदे सलुला में लता वर कड़े वे 200 की दी दा में दर तदा खुद चे देर जरदा से लास कवा मां लग लास दा से राख कले ब्या पे और रुपए 2 दा से जर्द जन्नत टिकटम सड़ीला मोर यो सड़े मर दे उस पर खबर बांधे सेबा वड़ गोंद इसकात मिलाउश दुआओ के जे खुदा तो वाला जन्नत अलग जे तो वाला जन्नत तब 15 रुपए दला वर के दानूर खलक बचरते ओ दातो वाला जन्नत तो तुझे दे ठेकेदार दस्ता पर तसरुफ की दी तातो वाला दला वर वक्त के दई द दुआ चल जा दुआ कवा वह न दोज़ख का डर है न जन्नत की ख्वाहिश न दोज़ख का डर है न जन्नत की ख्वाहिश वो जन्नत तो पहले अता कर चुके हैं मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके हैं जो देना था उनको अदा कर चुके हैं जन्नत से या दोज़ख से खबर बकैद खुदा ने रजा जन्नत और दोज़ख खबरी निश्ता दुआ बदा के चे परवरदिगार अस्ता रजा में न सिक्का ए खुदा या तराजीशा नो चे द कोर मालिक ता नाराजीशो नो कोर ऑटोमेटिकली स्टार्ट अरे खबर आप अर्स खबर और दुआ बकैद खुदा द रजा चे तराजीशा स्ता रजा माता नसीब का सनी की दी उकड़ा नो दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कार काबे हुक्म से काबा जोड़ा काबा जोड़ा अगर काने चिकम द कवाजी कार बकोलो द काबे पफा के उसे बरबंड करे दे अप्रैल के उम्रे ते चले मा शौक में ओडेरे जमाने न खुदा रहा तो खुद ना काने दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम द खवा कदमुना पे उसम दी दे बद कवाजी कार खोलो काबा तैयार अशवा जोड़ा खुदा ते चाहे परवरदिगार अस्ताद हुक्म तामील खुदे हो रब्बना तकब्बल मिन्ना खुदा दामुंगा चिकम मेहनत और साय ओकड़ा दा उस कबूल का
انک انت السمیع العلیم تا اوریدونکی او ته پوهیږي څه دې وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کا لوی شی چې دی دا دی چې الله یې قبول کړي کار دې مو کو خدای وایي نه قبولم ستا څه زور دی ورته نه قبول او اے الله ستا رضا راته نصیب جنتون او حور او غلمانان او فلانه نه دا کسی مکو صحابي خدای په جنت کې خي طرف ته سپینا مانه دا مال را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله خدای بنده ته هم وای دا وای چې خدای ستا رضا مې نصیب کو دی جنت ته خالی مې نه باسا چې دنن لاړې هر څه بیا ستا دي خبره پنه نه وته کېدا تاسو پوه شئ نو عرض میں داو چې دعا کئ خدای ستا رضا میں نصیب کا ته راضی شه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه دار وخت وای اے الله ستا پر ربوبیت راضی ستا پر دین اسلام باندې راضی خدای ترا ناراضی شه دا چل زده زما عزیزان عبداللہ ابن مبارک خز توائی توائی چھے زیکم طرف تاورتے سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام عبداللہ ابن مبارک ورته وی چې ته مسجد اقصا ته زینو ما سره اوخ شته کدی وی چې پسوره کړ ول ډیر اوخه چې کینولو دا بډای پسوره دا نو عبداللہ ابن مبارک ته وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارک ته شاکا او سترګې پټې کاز یو پردادار خزیما په اوخ باندې سورېګم اسنه چستا نظر په ما پریوزی زما ستر بمات شي او ته بګناګار شي الله بډای خزا عبداللہ ابن مبارک غوندې بزرگ ته وي ته شاکا ز په اوخ سورېګم چې زما ستر مات نشي راشه په خپل ملک د ځوانانو حال ته جنکو حال خزو حال د دوی د چادرو حال وګورئ د دوی صدر کې د شاپینګ حال وګورئ د سینما حال وګورئ په یو بجا وګوره سینما مخ کې تی خزې ته ډېرې روزي کسړی ته ډېر جشن خیبر ولګي وګوره چې خزې ته ډېرې روزي کسړی ته ډېر دام خزې د دې خزو مړونه چې کینی او دې خزو سره څوک په سرک چیړو کی وای تو ګوره یار داسې کمینه وخت راغی چې شریفه خزا ته پلار نشي تیرې دي داسې وای کړه یعنی دا پلارو چې تیریږي دا شریفه خزې وای داسې کمینه وخت راغی چې شریفه خزا ته پلار نه دا شریف وسه کوي چا ته جاړي ما اس ترقی په خپل ملک نه دی لیدل سوا د خزو د ترقه خزې دومره لرې لاړې چې دا خو به یو شری نظام په دې ملک راولي چې لس په راولي دا خزې به بیا را واپس هر حکومت چې راغلی دی د خدای په عظیم قهر اخته دی د خزو حقوق لا ترسه ندي اریان چې دا د دوی کم حق دی چې تر اوسه پورې نه پوره کیږي تهذیب ورک شو د مسلمان قوم د ټي وي پرده چې دا زمون تهذیب دی دا غي په پرده دی یو دم سر وکتو د پاکستان الکان سبا لوګ رټول الکان واغه سرونه جوړ کړی دا اکټر یا د ډم یا د گویا چې څنګه سری هغه سرونه دوی جوړ کړی د دې الکان ورستونه سټونو ته وګورئ تب وای چرګ نه چاله کوي وسته دا دی د ټي وي په پرده باندې دا کتلی دي
دا ټول بونډیان چرګان دي اوس یو بل لباس ته چې دا کمیس دې ځای کې تنگ او لاندې نار دا د ټي وي په پرده د یو ډم جامې کتلې دي تنګې پینسې دې ځای کې تنگ لاندې نار تاغه ډم وګوره ټول هلکانو داسې جامې جوړې دا د ډمانو لباس د ښځو په دغه پرده د ښځو لباس لو اوږد کمیس او تنګې پینسې ټولو ښځو ته وګوره دا د هغې په پرده چې د کمې ډمې کم قسم سر وګوري ورشي په صدر کې د ښځو د نایانو دوکانونه چې دي تا د پېښور او د صدر ښځې ورځي په 120 130 150 روپۍ د یوې ښځې سر کې جوړ یو نکاح له تللی وم نو هلکه راشي که نه دا نکاح زر وتړی 1 بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړی غرقه شوې صدر له سر جوړولو له تلې ده دا څوک دي خو زه او ته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې ښې دي خوار یو خوار یو که لږ غوړ شو ته بیا مونږ هم ګوره د بدې ورځې ښې وی گربه مسکین اگر پرداشت ہے تخم گنجش از هوا برداشت دی غریبی پیشوله دی که وزر اولا گولی پا هوا که بدا مارغانو بیڑا تبا عزیزان بودای خزده او عبداللہ بن مبارک تا دا قرآن آیات وی چه قل للمومنین یغد من ابصارهم اے عبداللہ بن مبارک تشاکا استرگ پٹکا زیو پرددار خزیم پا اوخ سوریگم اسنا چستا نظر پا ما پریوزیو تا چرتا گناہگار نش عبداللہ ابن مبارک وی ما شاکڑا استرگی میں پٹکڑے دا چی پا اوخ سوری دا اوخ منڈکڑا و داتی پریواتا زوال رانم چو بوڑای تا خودیر تکلیف در توش ما تا وی ما صحاب من مصیبت الا بإذن اللہ چاہتم یو مصیبت نرسی مگر دا اللہ پا حکم اے عبداللہ ابن مبارک امانا بس بد عملی شوی وینو زکا خدای مالا پی سزا را عبداللہ ابن مبارک وی ما بیا اخرونی وامی کینولو دامی پی سورا کڑا دا اوخ پڑے منی ولی دے دا پا پوخ سورا دا وزور سر روان غریب دا منزل مقصود تیرہ سے منزل مقصود تیرہ سے تا خود نیر سر ودرے گا تا پوسو کالا کہتا پلانی کور دلتا دے خبر نہیں حلقہ پلانی دکان خبر نہیں لگ پوسو نہیں خبر کہتا بکی تیر شاہ دا سی اس عبداللہ ابن مبارک بمون کم سے نہ پیدا کہو چی بودای نلار غلط شوی دا و پوخ سورکا اس بیت المقدس تیر سے تا کوا منزنا کنا کاکا شیخ صاحب دلتا پلانا سڑی نیم خبر اللہم صلی اللہ علیہ شیخ صاحب نیم خبر کہ اللہم صلی اللہ علیہ خدای دی کنا ورانا که فداغا درود چلی بیڑا دے غار کر چستا اخلاق دا دی تیو سڑی نلار رکا دا سڑے تیو رک دے ہوتے اللہم صلی اللہ علیہ گور دے وران شا دغا وقت اللہم صلی کے ثواب دمرا نشتا دے وقت ثواب دے کے دے چی دا سڑے دلا سونی سا چی دا سپ سگرزی دا ور سر اولاٹا ہوا خدای خبره پوهیږي مونږ خو بیړه غره کړه خپه نشئ وای نوم دا ستاو د بلخلم ځان توایما نوم دا ستاو د بلخلم ځان توایم خپه نشئ کمی نوم واغستو ستا مونږ هم داسې جماعت کې ناست ما د وظیفو ډک ټوکری پرته ده یو سړی راغی چې ملا صاحب وږی ځه ملا سے ہو گیا ما ہو گیا ما ٹوکرا ڈک او چڑیا اولے پکانی غریب منڈا کی زم خساڑا ما تا زم خسڑی درو چری وائی خسڑی توپ دیتا نہ ہوئی خسڑی توپ دیتا خسڑی توپ دیتا ہوئی چی پلا روانے تو غلو ٹوکرا در باندې سو کواڑی اور منڈے کے خپے سب کے چی خیر دے کزا گندہ شم ہوتا پا ما تیندہ کو والو ستا خپا چرتنی خوکشی خسڑی توب دیتا
لا من غرق کیو. عبداللہ ابن مبارک سا اشعار وئی دا بوډای ورته د پاس نه وای فقرؤ ما تيسر من القرآن. اے عبداللہ ابن مبارک اشیرنا موایا قرآن ولا اشعار موایا قرآن وایا. وای ما په قرآن لوستو شو. بیا مې ته تاسو کو چې بوډای ستا خاون شته راته یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. چپ روانو سا تاسو نه ډیر مکه. یو سات تیر شو بیا مې دې تاسو کو چې بوډای زامن دشتا وراته وی واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الكتاب بقوه. عبداللہ ابن مبارک وی زه پوه شم چې دې بوډای دادرې زامنو زیته سبم سر خو ګوم رسید زامنو روټای راوړ ما دې بوډای ته ورلاندې. بوډای راته وی چې زه نه خورم. ما ورته چې اخره تا خو څه خوړلیم نه دي. وی راته وی چې ثم اتم الصيام الى الليل. الله وی روزه تر ماښامه پورې تمامه وا. نو زما روزه د ماښام راغلی نه دی زه روټۍ نه خورم. وی ما ورته وی چې دا خو د روژې میاشت نه ده. وی بوډای راته وی ومن تطوع خیرا فهو خیر له. روجی میاش نه ده خو الله وی کچا نفلی روجی ونیوي نو ثواب دې پکې ما نفلی روجه نیولې ده. زامنو نه تپوس شو چې دا ستاسو مور اره خبره چې تپوس کوم د قرآن آیات و یو جواب را کوي. زامنو ورته وی سلويخت کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده. سلويخت کاله سوک چې ست پوستیو کی د قرآن آیات و یو غیلا غ جواب. عزیزان دا رابطه او تعلق قرآن سره پیدا کولو نه بعد دنیا بم حقیقی او آخرت دین دین گنل پکار مذہب مذہب گنل پکار. جماعت خدای دې مبارک کی چا چې جوړ کړی دی اللہ تعالیٰ دے ورتا ذخیرہ پا آخرت کے وګرځي او پتاسو دے خدای پاک په منځونو باندې آباد کی. خدای دې تاسو ټول آباد لري چې په دې دومره نازک وخت کې دا وخت کې تقریرونو لسو کوزګاری یا او تاسو وخت وېستو رالي. خدای دې تاسو ټول سره خو کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دے الله تاسو زما د ټول نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت. دعا وکړه چې الله ستاسو زموږ ټول مشرانو مخې